نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسل الله أعلم حديث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دے اتم سپارہ دا او پنزل لسم رکو شروع کیگی پدی آیاتون کے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی اومن کانا هر هغه څوک آیا هغه څوک میتن چې مړوي فاحییناه او بیا ورکا مونږ زندگی غلا یعنی مړو او ژوندې مکو وجعلنا له نورا او بیا ورکا اغلا رڼا يمشي چې په دغه رڼا کې روانو به فی الناس یعنی په خلقو کې کمم مثله فی الظلمات آیا دې دا هغه د مثال دا هغه شان سړي په شانتي کې دی شي فی الظلمات چې هغه په تیرو کې وي لیس بخارج منها چې نوی وتون کې دی دا هغه تیرونه یعنی همیشه په دغه تیرو کې پروت وي کذالک دغه رنګ زین للکافرین خاشته کړی دی د کافرانو د پاره ما كانوا يعملون اغه عملونه چې کوم دی کوي دې کې الله سبحانه وتعالى یو مثال طرف ته اشاره فرمایلی دا هغه مثال دا دی چې د مؤمن او د کافر مثال دی دا انسان که ژوندیم دی خو چې د کله ایمان نه وروړي نو دی مړ دی کافر ته الله پاک مړ لفظ استعمال کړی دی په ژوندون باندې خو حیوان هم ژوندی دی دا ونه هم ژوندی ده دا هر یو څیز د خپل یو ژوند لري که ته نور ته وګورې هغه هم ژوندی دی که سپومې ته وګورې هغه هم ژوندی ده که ستورو ته وګورې ځکه چې دا ټول د الله د حکم تابع دي او دای چې د کوم مقصد د پاره پیدا شوي دي د هغې نه په زرګونو کاله په لکونو کاله وشوه د بعضې او دای روان دي او یو سیکنډ هم دای مخکې رستونی دي شي ورته چې الله سبحانه وتعالی په کوم رفتار او په کوم صحیح مقدار باندې دای پریخي نو پاغي باندې روان دي سرکشي دای نه راکړي نو جوړ خدای لمشتا ولو بوټو لمشتا چې هغه دویږي مونږ لداري خوراکونه راکړي میوه راکړي او دغه یو اوبه ورته ملاویږي او دغه یو ځمکه لیکن سرکشي سر تعبی نه کوي لیکن چې کم شي سرکشي یعنی کم شي مړ شي نو ختم شي کنه تاسو ګورئ ونه اوچشي بس خلک ورته بیا تبرونی شي او ټوکري ټوکري کې وېسوځي میوه پرې دي کنه او غوا مې خچې پیپرې دي نو بیا قصاب لور کی کنه په قصاب خرڅ کی نو بس هغه ټوټي ټوټي کې او بس څوک بیا کیلو څوک دړیو څوک کیلو کور توړي کنه نو څنګه شانتي مثال
د انسان هم چې انسان کله د الله د سبحانه وتعالی د عبادت نه واوړېدو د الله د وحدانیت نه واوړېدو نو د دې بس بیا کچره شو او دوی بل کړه کچري غونته الله سبحانه وتعالی جهنم ته غورځي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې او من کان میتن فاحیناه آیا هغه سړی چې مړو او بیا موږ ژوند ولا ورکو یعنی ژوندې مو کو او یو مطلب دا چې مسلمان مونږ کو بیا دلم نور ورکو د قرآن شریف رڼا مو ورکړه دین د اسلام او دې پای کې ګرځي په خلکو کې او دې یعنی د رڼا سره ګرځي ولې ایمان سره ګرځیدل دا رڼا سره ګرځیدل دي نو آیا دې د هغه سړي په شان دي کې دي چې کوم په تیارو کې ګرځي په تیاره کې خلک تندکونه خو دا پیلر بم د تخکاری एकदम د بجلی لاړه نو بیا موږ چې زونو پته نه لګي چې بیا په پیلر بورخیږو که په دیوال که په ور بورخیږو دا خو موږ سره موبایلونه جیب کې دي نو موږ وایو زاب بلکو کدا اسم د سرنی एकदम د بجلی لاړه تک تور تم بشي بیا موږ د حال کې ګرځېدې نشو ور بم نه وینو نو دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د مثال دا شانتی کې دي چې هغه په تیارو کې بس ډوب پروت وي لکه کافر چې اوس په بتخانه کې او د غیر الله د الله نه ما سوا د نور سيزونو عبادتونه کوي نو هغه مسلمان خو برابر نشي کېږي ولې چې د الله پاک په اخر کې چې کوم فیصله کړی د دې دنیا کې خدا وسرانا خو ټول سره بل ټول تبلې کافر تم بل مسلمان تم بل لیکن اخرت کې کافر باندې تیار وي په کلر کې به امتیاري وي په جهنم کې هم تک تور تم وي او سوځي وو دا کېږي او مسلمان چې کوم دی او پراناګانو کې وي زدل تک الله پاک دا فرمایي چې دای باندې نه دي وي دا شانتي مونږه خشته کړی دي یعنی خشته کړی شوی دي دیتا شیطان ورته خشته کړی نفس ورته خشته کړی دي هغه عملونه چې کوم دی په قائم دي تاسو یو کافر ته وایي په دومره بد لګي چې هغه وی زه په خپل صحیح دین باندې نو دا ورته شیطان خشته کړی دي او دومره مزین کړی دي چې کلکې په اصول دي اپې زموږ نه زیات ټیټ ولاړ دي ته هندو ته وایه هندو زموږ نه زیات سخت په خپل دین باندې ولاړ دي دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي وکذالک جعلناهم دغه رنګ ګرځولي دي مونږه فی کل قريه په هر بسته کې اکابر مجرمیها هغه غټ غټ مجرمانو لرا لیمکرو چې هغه د خپل مکر فریب جال پیلاو کړی وي فيها په دغه کلو کې وما يمکرون او دا مکر او فریب دی نه کوي الا بانفسهم مگر د دې هغه وبال دی باندې دی یعنی دی خپل ځان سره دا زیاتې کوي وما يشعرون لیکن دی ته اس شعور او عقل ورته نشته عقل ولا خو ورکړي خو استعمالي نه شعور مرتد ته پته نه لګي چې دا موږ وسکو ځکه چې دا سرداران چې کوم نو دی بمن کول خلق مکه معظمه کې شو یا وسب چې په کوم ځای کې غټ غټ خلق دي داغه اتباع کوون کې خلق ډیری کنه په کلو کې بس الکه وي غوړه پلان کې مشر چې وي سوي نو یاغه مطابق به چلیږو نو خپل بیا څه کوي دلته کې الله پاک فرمایي چې واذا جاءتهم آیه او کله چې راشي دیت زمونږه آیاتونه قالوا نویدا لن نؤمنا من به هرگز ایمان رو نورو مومنان بنشو نه بمنو حتا نؤتا تر دې پورې چې راشي مونږ مثل ما اوتیا څنګه چې ورکړی شوی هغه لا چې مونږ لم راکړی شي هغه شانت شي چې کوم ورکړی شوی دی رسول الله د الله رسول ته لکه پیغمبر علیه السلام چې کړه د نبوت دعوا وکړه نو ابو جهل دا خبره کړې و دې د ټولو نه لوی سردار په دغه وخت کې ابو جهل د مکی د سردارو یعنی سرداران داري قبيله بیلو او دې بیا غټ سردار مقرر کړو دا خبرو چې دا مفسرون حضرات او احادیث په کتابونو کې دا خبره راغلي ده چې عبد المناف بني عبد المناف چې کوم دي دا مون سره
په هر ځای کې یو شانتي چلیدي دي چې کله دی یو عہده حاصله کړي نو موږ هم کوشش کړی هغه عہده مو حاصله کړي دی سره مو ځان یو شانتي ساتلی دی دی مو ځان نه بره نه دي پرېښي او اوس چې دی وایي چې په موږ کې یو نبي پیدا شو او د هغه تاسو دغه وکئ ومنئ هغه پیغمبر ومنئ نو بس بیا خو موږ ټول د هغه تابع شو که نه لهذا موږ داسې بالکل نه شو منلی دا موږ دې ته تیار نه یو نو ګوره دا هغه ضد او عناد دی نو هغه نه یو پیره چا تپوس وکړو چې یاره ته د محمد په باره کې څه یو دوه سرداران خپلو کې یو ځای شو یو ورځې هم د کفارو سرداران او هېڅوک هم نو خپلو کې ناستو ورته وایي چې وایه که نه یار ته د محمد په باره کې څه صلی الله علیه وسلم او ورته وایي چې زه دا منم چې دا ډېر رښتونی دی او صادق دی او امین دی او ډېر ښه سړی دی او دا پیغمبر هم دی خو که ولې دې مونږ ومنو نو زمونږ هغه به چېرته لاړ شي زمونږ هغه شی به چېرته لاړ شي مونږ سرداري مرداري بیا ختم شو بیا به د تابع شو که نه دې چې راته څه وایي هغه شانتې به کوو نو دا دې ته تیار نه یو او هغه ورته یا والله چې بس همداسې ده دواړو خپلو کې هم دا خبره نو دا نه چې ګینې دی ته معلومه نه د دې دپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې داسې خلکو ته بیا زه ایمان نه نصیب کوم چې هغوی د ضد او د عناد د وجې نه چې چا ته زه ایمان نصیب کوم خو هغه سړي ته چې چا په زړه کې د نور د رڼا نور موجود وي او هغه کې خواهش موجود وي او هغه کې د حق هغه اغېشتل موجود وي چې یاره که ما ته حق میلاو شو نو زه به یې اخلم زه به دا باطل پرېږدم دا ناحق به پرېږدم حق به اخلم د ده په زړه کې دا تړپ موجود وي دا خواهش موجود وي نو ده ته بیا خدای هدایت کوي او که نه چې یو سړي ته پته مو لګي او بیا دی وایي چې نه نه بس زه خو د دې وجې نه نه منم او د دې وجې نه نه منم د دنیا د وجې نه نو بیا الله پاک هغه سړي ته هدایت نه کوي دلته کې ده دا ووایي چې دا څنګه هغه له میلاوېږي وحي نو چې کومې پورې په مونږ باندې داسې وحي نه راغلي نو مونږ د ده وحي هغه پورې د ده پیغمبري نه منو نو بیا الله پاک فرمایي چې سيصيب الذين اجرموا نو ډېر زر به هغه کسانو ته چې جرم کوي یعنی دا ویناګانې کوي او جرمونه یې وکړو صغار عند الله ذلت د الله په نزدیک د الله به دوی ته هغه ذلت ورسوي وعذاب شدید او ډېر سخت عذاب کې به یې رونیسي بما کانوا یمکرون په وجه ردي چې او دی فریب کوونکي په خپله خو څه نه مسلمانېدو چې نور خلک یې منې کول دلته کې الله سبحانه فرمایي چې فمن یرد الله چې د چا دپاره اراده وکړي الله سبحانه وتعالی ان یهدیه چې هغه له هدایت ورکړي یشرح صدره نو کولو کې سینه د هغه للاسلام د اسلام دپاره ومن یرید ان یضله او چې د چا دپاره اراده وکړي الله سبحانه وتعالی د ګمراهۍ د ده یجعل صدره ضیقا نو ګرځوي سینه د ده تنګه د حرجن د اسلام دپاره کأنما یصعد فی السماء یعنی هغه سینې تنګوي او بیا ده ته داسې معلومیږي چې لکه د ده دا روح پرواز کوي اسمان طرف ته یا خیجي دی په اسمان ته په ډېر تکلیف سره یو سړی چې په چړی خیجي غر باندې خیجي په تکلیف خیجي که نه که ځوان سړی هم وي خو زور خو پې اخلي که نه په غر باندې چې خیجي او بیا چې داسې نیغ غر وي یا ډېر شی پوړی وي او ډېرې نیغې پوړی وي نو ډېر طاقتور سړی هم پې بیا ډېر زور اخلي نو دته دا په دې باندې را ختل داسې وي لکه په غر باندې ختل دلته کې الله پاک ذکر دا فرمایي او اسمان ته ډېر وخیږي دونه لوی سفر کوي نو دې ته به د سړي وار خطا نه دلته کې الله پاک فرمایي چې دا د داسې وي لکه چې دې اسمان ته روان دی کذلک یجعل الله الرجس او همدغه رنګې موږ مسلط کوو یعنی الله سبحانه وتعالی ناپاکي
علی الذین پاک کسانو باندې الله پاک مسلط کوي او ګرځوي په ناپاکي پاک کسانو باندې لا یؤمنون چې هغه ایمان نه وروړي. نو الله سبحانه وتعالی په دې کې فرمایل چې بھئی زه سینه د کلاو کوم او سینه د تنګ کوم د دې په باره کې صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا څنګه چل دی. شرع صدر موږ ته بعضې وخت کې وایو، زه دې ته شرع صدر بعضې وخت کې وایم. شرع صدر دې ته وایي چې یو مسله وي او ته هغې تپوسونه کوې خو ستا سینه پرې نه کولاویږي، تا باندې هغه مسله کولاویږي نه. نو بعضې وخت کې چې کله ستا په زړه کې تړپ موجود وي که نه، ما خو ته چې خواهش ده حق پرستی موجود وي، الله بیا به تا ته هغه نصیب کوي. او که نه وي که نه نو بیا به تر اخره پکې پروت دی. نو دې ته شرع صدر وایي چې ته به بیا په هغې کې تحقیق کې یو پیره به داسې یو دغه راشي چې الله سبحانه وتعالی به تا باندې هغه شی کودو کي، بیا به ته داسې واضحه به تا ته پته ولګي چې او نه دا کار صحیح دی او دا غلط دی، دا غلط پرېږده او دا صحیح اختیار کا. بیا به یعنې ستا به په دې باندې په سینه کې به خدای پاک دا خبره واچوي او ته به ومنې. نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې چا ته الله پاک د هدایت دا وکړي نو د ده سینه کوله وکړي، بیا به هغه ته خبره کوي، په هغه باندې به ښې خبرې لګي او دی به ورته ناست دي او ډېر په غور باندې به اوري. او کله چې چا سینه تنګ وي که نه، تاسو ګورئ که نه، او د نیکۍ طرف ته راغیب ني، نو بس چې خبرې شروع شي به د زر داسې एकदम پاس شي او بس داسې एकदम تو شي او بس روان شي، خبره پرې بده لګي بلکل. نو د سیده تنګه شي، تنګ یې که نه اوري نه که نه، دی برداشت کولی نه شي هغه خبرې. نو دې دپاره دا فرمایي چې خو چې دا کله انسان دا عهد وکړي چې یاره زه اوس د حقیقت طرف ته او هدایت ما ته الله پاک نصیب کړي، نو دو بیا په تازه تازه کې رولو، ځکه چې د ده خو زړه تور شوی دی. څنګه حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي یو ټاکې پرې لګي تور په زړه باندې، او چې کله دې توبه وباسي هغه ووینځلی شي، خو چې کله دې توبه ونه باسي نو بله ګناه چې وکړي نو بیا دویم ټاکې ولګي. حتی کې چې دې ګناهګانې کوي او توبه نه وباسي نو بس هغه زړه تک تور شي، بیا په ده باندې خبره او اثر نه کوي، دته بیا ټولې خبرې ګپ ښکاري، وایي مړه ګورو به. دلته کې الله پاک همدغه مثال پیش کو چې د داسې سړي بیا چې هغه ته بیا لکه چې اسمان ته ختل ګران دي، نو داسې هغه ته بیا ایمان راوړل هم کافر ته ګران دي. او دغه شانتي یو دوی فاسق فاجر چې هغه په ګناهونو کې هر وخت مبتلا وي او د توبې اړو کوشش نه کوي، نو هغه ته بیا یعنی توبه ویستل ګران دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وهذا صراط ربک مستقیما، او دا لار دا رب دربستا اغنیغا. قد په تحقیق سره فصلنا الآیات واضح کړی دي مونږ خپل آیاتونه لقوم یذکرون، دا قوم د پاره چې نصیحت قبلې. ګور الله پاک دا دومره مثالونه چې پیش کوي د څه لپاره پیش کوي چې دا قوم که چې څوک نصیحت منولو والی چې نصیحت ومني، او چې دې لپاره څوک نصیحت نه مني نو بس دا خپل کار کوي. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي لهم د دې لپاره دار السلام، هغه کور د سلامتیا دی عند ربهم. څوک چې په نیغه لار باندې روان شي اوس د هغې دپاره الله پاک فرمایي د هغې دپاره خو د عذاب حکم شو چې چا سینه تنګه شي اسمان ته ختل غونتې ورته ښکاري اسلام راوړل او مؤمن کېدل او نیک عمل کول، نو بس هغې خو به جهنم کې واچول شي. اوس هغه خلک چې په نیغه لار باندې د هغې دپاره لهم دار السلام، د هغې دپاره به داسې سلامتیا کورونه وي عند ربهم، په نزد د رب د دوی باندې، وهو ولیهم، او هغه به هم د دوی ولی او مددگار وي او سرپرست دی وي، ملګری به وي بما کانوا یعملون، په سبب د دې چې کوم دوی عملونه کول. الله سبحانه وتعالی به ولې دا ټول هر څه ورکړي. ویوم، او په هغه ورځ باندې یحشرهم، چې را جمع کړی شي دې ټولو لره، جمیعا ټولو لره، یا معشر الجن، نو بیا به وفرمایي الله سبحانه وتعالی اے جناتو، اے گروه
اے خلق د جناتو قد استكثرتم من الانس اے تاسو فائدې حاصل کړې وي د انسانانو نه. وقال اولیاؤهم او وی بر دی دغه دوستان من الانس د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونږه فائدہ غشتو مونږ کې بعضی د بعضونه وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او مونږ بیا رسیدو هغه وخت مقرره پوری چې کوم وخت تاسو مونږ لپاره مقرر کړو یعنی په دنیا کې. قال النار مسواکم نو الله ورته فرمایي چې خبر ټیک شو اوس اور دې زیست تاسو یعنی جهنم خالدین فیها پدې کې به همیشه الا ما شاء الله مگر دا چې څوک الله پاک یعنی اوغواړي چې هغه ته بچ کی. ان ربک حکیم علیم بشک رب ستا چې کوم دی هغه حکمت والا دی او د هر څه خبردار دی. اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی د ورځې د قیامت یو ذکر فرمایلو چې دا ټول خلق به زرا جمع کوم چې پای کې به جنات هم وي انسانان به وي. نو اوس الله پاک دلته کې یو خاص غونډه خبره وکړه دا دې کې اوس دا خبره لګره وضاحت طلب ده. یو خدا چې د جناتو نه هم سوال کیږي او د مسلمانانو نه هم کیږي نو دوارو نه به بیل کیږي. نو هغه چې سکړي او یو داسې سوال دی چې څنګه چې جواب کې مسلمانانو وي او یا د کافرانو وي انسانانو وي یعنی انسانانو کې هغه خلکو چې کوم ګناهګار دي یا کافران دي هغه دا وی چې اے رب زمونږه مونږه بعضو نه یعنی فائدہ غشتي ده د جناتو نه مونږ فائدہ غشتي جناتو مونږ نه فائدہ غشتي. مفسرین حضرات لیکلي چې بيد جناتو مونږ نه څنګه فائدہ غشتي او مونږ دا غي نه څنګه فائدہ غشتي د جناتو فائدہ مونږ نه سره ایدا لیکلي دي چې دا جنات چې کوم دي په دې باندې خوشحاليږي چې د دې ته خبره اومني. نو هغه بیا تعالی د هغه په بدل کې ستا یو کار کوي. دا خلک چې وي چيله په حقا او دا پلان کې جنې په کنټرول کې دي او پلان کې دغه دي داسې دا منتر چې ورته وي کنه دا منتر دا کفري الفاظي ټول کفر تر رسي ځکه صحت جادو کفر دی کنه. نو جن چې کوم دی هغه په سمو باندې په لار کې نه راځي نو دا هغه به ډیر سنا صفاتو کې او دا هغه به ډیره بڑای بیان کې او ته خداسي دا خپل منترونه دي د هندوانو کافرانو دا جوړ کړی دي کنه. هغه بیا دا منترونه وای نو د دې دغه کوي تر دې پوری چې ورته معشوم حلال کو دا غي په وینه باندې پلان کې شی او کتاویز پیوږي کا یا چې کوم دې نو تور چيله حلال کا غدا سکا یا مردار یعنی قسم تاسو ګورئ چې دا کوم جادوګر دي دای غلطی طریقې سره ده کوي کدا نو هر قسم یعنی دای تابانه هغه کار کوي چې د الله او د الله رسول په ناراضه کیږي خدای پاره خوشحاليږي دای پاره خوشحال شي نو بیا وی چې اډر کاوه نو بیا هغه وسوي چې لکه هغه پلان کې خبر را لروړه یا هغه پلان کې کار هغه تکیو کړو نو دای رفتار خو زموږ نه تیز دی کنه. نو دای ته علم غیب نشته ځکه چې دا پړمبه سي پاره کې الله سبحانه وتعالى واقع کړی چې نه جناتو ته علم غیب شته او نه فرشتو ته شته. فرشتو ته نشته جناتو ته څنګه علم غیب وي. نو دې لپاره دای خلار شي زموږ نه مخکې خبره اترې ووري او هغه تنه خبره اترې وروړي چې دې سړي خو دا حال چال له ورځ پلان دا له هغه تکور دی او داسې هغه ته وایي دې چې څنګه راشي دې کې نو دی هغه تکل کې انتظار کې خپل چې خبر وروړي الکه څنګه راغلی ول ته خپل تنه راغلی استاد تکې نه وي پلان کې ډینګار داسې هغه یو څو خبرې بس داغه اعتماد جوړ شي بس او یې لکه بزرګ دی او بس سره چیر مکوه او بیا چې څو غواړي پیسې ور کوي او بیا چې څنګه هغه ورته وي نو هغه شانتي کوي. نو لہذا دا ټول اوله کفال معلومه یو دی غل معلومه یو دی دا معلومه دا څنګه معلومه یا تاسو پته نه ان غیب کو الله تعالی په دې طریقه یو خبره پکې چرته سمو کی نو ټول غلطیو کی په قومونه جنگي او خلق په خلقو جنگي چې دا یاره ما ته ویل شي چې دا غدا سره او دا سره او دا سره
نو د دې لپاره د دې خلکو په دغه باندې یقین نو دا فائدہ ده چې الله سبحانه وتعالی دلته ذکر فرمایل چې د ګور الله پاک فرمایل الله ورته یا معاشر الجن ایک خلقو د جناتو قد استكثرتم من الانس بلا شبه با تاسو فائدې اغشتوي د انسانانو نه وقال اولیاؤهم او ویبو د دې غمرګری د انسانانو نه من الانس د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونږ خو بعضې د بعضو نه فائدې غشتي دي دا غ فائدې دي ما تاسو ته هغې تفصیل بیان کو او بیا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا په دې کې وخت تېرېدو او موږ هر ورځ شپې تېرېدي د دنیا وخت تېرېدو سار ماښام تلو راتلو بس موږ خپل اجل ته رارسېدو بس مړه شو او اوس پکې دا د قیامت هم راغو ستا مخې ته یا الله ولاړ یو نو بیا قال النار مسواکم بس الله ورته مخې سره وایي ستاسو ځای جهنم دی تاسو کارونه ټول زما حکم خلاف کړي دي لہذا ستاسو ځای جهنم دی خالدین فیها همیشه په دې کې الا ماشاء الله مگر چې وغواړي الله سبحانه وتعالی نو دا وغواړي الله سبحانه وتعالی هغه خلق چې چاته توبې توفیق اخر کې الله ورکړي د مرګ نه مخکې ډېر خلک داسې شته چې ګناهګار ډېر زیات ټول عمر یې ګناهونه کړي وي نو توبې توفیق ورته میلاو شي بس اخر کې هغه نور ما خو تاسو ته ووایې که نه چې پښیمانه شي په هغه خپلو بدو باندې او توبه وباسي په صدق سره نو که بیا ورته یو ورځ پاتې او دوه ورځې پاتې یا ناګهاني مرګ پې چېرته راغو د توبه ویستې وي بس بیا خو دی لاړو نو دا ما یشاء الله او یا هغه ګناهګار چې مسلمان وي او په زړه کې بیا هم درد و چې ما څه غلط کار وکړو که نه یو غلط کار تیو شي او بیا پې پښیمانه یو په ده توبه وباسي او بیا دله مرګ راشي نو الله پاک دیم بچ کی ان ربک حکیم علیم نو ی الله رب ستا چې کوم دی هغه حکمت والا دی او هغه د هر څه نه خبر دی یعنې د خلکو د زړونو نه هم خبر دی چې دوی په زړونو کې د توبې هغه دغه شته او که نشته او دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وکذلک او همدغه رنګې نولي مونږ به ملګري کو بعد الظالمین بعضا ظالمان بعضو سره په آخرت کې بما کانوا یکسبون په سبب د دې چې کوم دی عملونه کول یعنی کوم عملونه چې دی کول نو دی به بعضو سره ملګري شي په ظلم کې دی دلته کې یو بل سره مرسته کوي ملګرتیا کوي نو هلته به بیا ملګري وي او چې څوک څنګه په دنیا کې اوسېږي هغه شانتې او په آخرت کې به هغوی ته هم هغه ملګرتیا میلاویږي الله مو د ظالمانو او د بدکارو خلکو د ملګرتیا نه په امان کې الله سبحانه وتعالی د موږ ټول په دې آیاتونو باندې د عمل توفیق راکړي یا الله زموږ د اناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي په دې باندې موږ ته د عمل توفیق راکړي که دې په معنا او مفهوم کې زموږ نه څه غلطي شوي کمې زیاتې شي یا الله معافرت وکړي یا الله موږ نه هغه کارونه باندې چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران یا الله شفایاب وکړي څوک قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق حلالو د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله زموږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي دي د هغوی د ټولو مغفرت وکړي او موږ ته یا الله دا عظیم الشانه کریم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد